یو حدیث مبارک کې راغلی دی یو صحابي راغی او حضور علیه السلام ته شکایت کوي د الله محبوب زم مزدور کار سړی جما ټول ورځ په اوخ باندې د یو ځای نه بل ځای ته د خلکو پیټي او بارونه اوړم او هغه پیټي بارونه چې یو سم ماته کمې پیسې میلو شي هغه نیمې کم نیمې د اوخ په خرچه باندې لګوم او نیمې په خپل ځان لګوم د کور خرچه پې کوم د هغې باوجود زما اوخ چې کله زه د ګرمیم خیال ساتم د یخنیم خیال ساتم د نهرې د مړیم خیال ساتم د تندې او د خوراک څښاک خیال ساتم د نرمې او د ګرمې خیال ساتم د هغې باوجود چې د ماښام نه وروستو زما سترګې ورشي نو زما دغه اوخ ما پریشانه کي دی داسې ټوپونه او داسې اوازونه شروع کي چې زما سترګې ورغلي وي دی ما ویری او زه نیغ د یرې کټ کې کینم ویریږم نو حضور علیه السلام ته دې صحابي د خپل اوخ خلاف شکایت راوړه حضور علیه السلام حکیم انسانو نو حضور علیه السلام دې صحابي ته وایي چې تا زما په عدالت کې مقدمه ووروله دعوه دې وکړله لاړ شه هغه اوخ راوله چې د هغه نم تپوس وکړمه چې ستا د اوخ به څه جوابي هغه اوخ ته د صحابي ورغلی دی او ورته وایي چې د الله محبوب دی غواړي نو دا اوخ داسې په ادب را پاسېدلی دی لکه یو عقلمن انسان ته چې اطلاع ورسي ډیر په ادب را روان شو او چې کله د حضور علیه السلام په خدمت کې حاضر شو نو دا اوخ داسې کېناست لکه انسان چې په اتحیاتو شکل کینی او بیا دې اوخ دا سر د حضور علیه السلام جولی مبارک سره په خاورو کې کېښود او سر یې ټیټ کړی دی او حضور علیه السلام ورته د دغې صحابي چې د دې اوخ مالک و د هغه شکایات وورل دې اوخ ته وویل ستا دا مالک ستا د نرمې ګرمې ستا د تندې ستا د مړې او ستا د لوږې د هرې خبرې خیال ساتي ستا د شپې ستا د ورځې د خوراک کا خیال ساتي د هغې باوجود تا نه ګیلمن دی وي تی خوب ټیم کې یری چې دی په اوده کېدو شي نو ته شور شورو کې ته غوبلو کې او دی ویری رنګ په رنګ اوازونو باندې دا ولې د هر مخلوق په خوله کې ژبه شته خو د چا په ژبه کې د ګویایۍ طاقت الله ایښی دی د چا په ژبه کې د ګویایۍ طاقت الله نه دی ایښی دغې اوښ له الله خوله کې ژبه پیدا کړې نن یې پکې ورله د ګویایۍ طاقت هم کېښوده نو دې اوښ ډېر په ادب باندې سر راپورته کړ او حضور علیه السلام ته وایي د الله محبوبه زما مالک زما د هرې خبرې خیال ساتي او دی تاسو ته رښتیا ویلي دي چې زما ډېر خیال ساتي نو حضور علیه السلام فرمایي چې دا دومره خیال دې ساتي نو د دې داسې لشوه چې ته به د خوب په ټیم یری نو دا اوښ ورته په ژړا شو د الله محبوبه وایي زم ستړی یم زما دا مالک هم ستړي وي وایي د ماښام ناوخته ټیم کې راغلی وي زم ستړی یم ډډه مې لګولې خوب کول غواړم آرام کول غواړم او زما دا مالک ماښام مونځ یې کړي او ماسخوتن مونځونو ټیم له نږدې وي نو دغه ټیم زما دا مالک ډډه ولګوي سترګې په ورتلو شي وایي زه ویریږم چې هسې نه د ماسخوتن مونځ ته د خوب د وجې پاتې شي او چا چې مونځ ونه کړه د ماسخوتن او د باندې عذاب راشي نو که مونځ د کېدو د وجې په ده باندې عذاب راغی او دغه عذاب کې دی په لړزان کېږي نو زه به ورسره هسې بیسه په لړزان شم په عذاب کې مبتلا شم نو زه د الله د قهر نه یریږم چې د مونځ پاتې کېدو په وجه کم عذاب راځي نو مونځ به ده نه کړی زه به ورسره هسې خراب شم زه به هسې نقصاني شم زه د الله د عذابه یریږم نو چې د ده سترګې ورشي نو زه دومره بړېدل شروع کړم دومره شور شروع کړم دی ویروم را بیدارې کړم چې دنه مونځ قضا نشي نو مونځ یو ډیر اهم عبادت دی زناور هم د دې د قضا کولو په عذاب باندې یریږي چې دا مونځ چا قضا که قصدن عمدن نو په ده باندې یو داسې خطرناک عذاب الله راولي چې د ده بیا روزي مخکې دی ورپسې وي او د دنیا څومره پریشانۍ غمونه مصیبتونه وي د دې بې نمازه طرف ته مخه شي نو د الله تبارک و تعالی نه یریدل پکار دی او د مونځ اهتمام پکار دی